نه رکوع پوره شوي دي. دویمه سپاره کې 9 رکوع پوره شوي دي. سوره البقره 210 آیاتونه شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سل تپوس اوکا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چې څومره ورکړې وې مونږ دوی ته من آیت بینه نخې واضحه ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله نعمت د الله من بعد ما پس د هغې نه جاءته چې راغلی وي دته فإن الله نو بېشک الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. زین للذین ښایسته کړی شوی دی د پاره د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیوي ویسخرون او دوی مسخرې کوي من الذین آمنوا مؤمنانو پورې والذین اتقوا او هغه کسان چې پرهیزګاري یې کړې ده فوقهم د دوی د پاسه به یوم القیامه پر ورځ د قیامت والله یرزق او الله رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بے حسابه کان الناس بو خلق امة واحده ډله یوه فبعث الله النبیین نور ولېږل الله نبیان مبشرین زیر ورکوونکي ومنذرین او ير ورکوونکي وانزل او نازل کو معهم الكتاب د دوی سره کتاب بالحق په حق ليحكما چې فیصله وکي بین الناس پمینځ د خلکو کې فی مختلفو فيه په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړی دی ومختلف فيه او اختلاف نو کړی په هغه کې الا الذين مگر هغه چا اوتوه چې ورکړی شوی هغوی ته دغه کتاب من بعد ما پس د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلل هغوی ته واضح دلیلونه بغیم بینهم د وجې د سرکشۍ نه په خپل منځ کې فهدى الله الذین آمنوا نو هدایت وکړو الله هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی لما اختلفوا فيه د هغې چې اختلاف وکړو دوی په هغې کې من الحق الله هدایت کو ایمان والو ته د حق لارې باذنه په خپل حکم سره والله یهدي او الله هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم نیغې لارې ته دې نړوان دی آیت کې تیر شوی چې فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات کتاسو اوخوی دی پس د هغې نه چې تاسو ته واضحه دلیلونه راغلي دي واضحه نښې د قدرت د الله راغلي دي واضحه احکام راغلي دي نو پوه شئ چې الله زورور د حکمت والا دی. اوس د هغې سره پیوسته الله د بني اسرائیلو مثال ورکوي. بني اسرائیلو ته الله نعمتونه ورکړي او لومبه سی باره کې وته الله بار بار یاد دهانی فرمایله ده یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي اے بني اسرائیل تاسو یاد کې زما هغه نعمت بار بار الله غیتا یاد دهانی ورکړي دا اغوی د الله د نعمتونو قدر ونکو ته هغې نه څه عبرت وانه غشته نو نتیجه دا شو چې الله جل جلاله بل ځای کې فرمایلی دي چې الله اغوی ذلت او مسکنت کې مبتلا وباءوا بغضب من الله او د الله په غضب او غصه کې واپس هغه نعمت قدر یې چې ونه کده غزې ته ورسېدل نو دې امت تم هغه مثال مخکې کوي او مثال ځکه مخکې کوي بخاری شریف کی روایت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لتتبعن سنن من قبلکم ضرور بتاسم اتباع کوي تلل بکوي د هغه چا په لارو چې تاسو نه مخکې تیر شوي شبرم بشبرن وزراعا شبرم بشبرن وزراعا بزراع لیش پلیش لاس پلاس څنګه چې هغوی تللی دي اقشان بور په وسیزه
تر دې پورې کچرته هغه کې یو کس دا خادمه اردو کې ورته ګوه وای د سمسره غوندي یو شی د خادمه او د پښتو کې وای کله خادمه په سوله کې هغه ورننو دی تاسو هم ال ورننو صحابه ته پوښتنه کو چې جی تاسو يهود او نصارا یادوي نبی علی السلام فرمایل نور سو د يهود او نصارا په لارو باندې وتا سومځه کملاري چې هغه اختیار کړي وي او تاسو اختیار وي هغه ته واضح دلیلونه راغلي وو او د الله نعمتونه پېښیو هغه ته مخواړو الله ورلسخ عذاب ورک دیو جنا چې انسان ته د دین مسله معلومه شي انسان ته حکم شرعي معلوم شي د هغه مخالفت بیا کول د بنی اسرائیل خاصیت دین بسړی ځان انتهایی ساتي ځکه الله یاد دهانی کوي سل بنی اسرائیل پختنا او کا تپوسو کا د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم سمر ورکړې وي مونږ دوی ته من آیت بینه د واضح نخنا ومن یبدل نعمت الله او څوک چې بدل کی نعمت د الله لرا من بعد ما پس د هغنا جاءته چراغلی وید د هغه نعمت د دین نعمت د شریعت احکام د درالل او د بدل کړل یعنی په هغه باندې د عمل په ځای په نور لارو باندې روان شو فإن الله شدید العقاب نو بشک الله سخت عذاب ورکوونکی دی الله دې موږ د خپل عذابونو نه وسات زین للذین کفروا خیست کړي شوی دی مزین کړي شوی دی ډولې جوړ کړي شوی دی للذین کفروا د بار د کافرانو الحیات الدنیا جند دنیا شیطان خایست او زینت اچولې د کافرانو د بار د دنیا په جون کې او د اغوی انتهایی غرض هغه د دنیا حاصلول دي د دینه مخکې هغه د څه په نظر ناراضي او د بد قسمتینا دغه حالت په مسلمانانو کې هم تاری دي چې د دنیا تذکرہ د دنیا خبره د دنیا سوچ د هغه فکر دا ورلفن ورک د دین خبره د دین سوچ دین لوق ورکول یو طرف ته کېدل الله تا دا ډېر کم شو خال پادش په دې بنیاد باندې چې کومه خبره د کفارو ذکر کیږي مسلمان به هغه خصلتونو نزان ساتي ويسخرون من الذين او کافران مسخري کوي من الذين امنوا مؤمنان ګوري د دنیا بجون کې مګندي او کمزور مؤمنان حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال شبدا به لیدل او غیب ور بیٹو کې کولی ودا دی سره د دنیا د حاصلولو اس فکر نشته چې دنیا م غټل غواړي او دویم بيداوي ودا هغه خلک چې د دوی باره کې ویل کېږي چې د روم او فارس بادشاہه بددي د خپل لاندې راځي ټوکې به کولی الله جل جلاله دنیا د خدا چې د روم او فارس بادشاہه د هغه د قدمونو لاندې رالی والذین اتقوا او هغه کسان چې پرهیزګاری کړي دا دنیا کې پرهیزګاری کوي تقوا اختیاري د حرام او نزان سادي کاغه د سترګو حرام دي د وګونو حرام دي د جبه حرام دي د لاس او خپو حرام دي د خېټه حرام دي د سوچ فکر حرام دي د هر الله چې کم شي حرام کړي دی هغه نزان ساتل تقوا ده پرهیزګار خلق فوقهم د دوی د پاسه به یوم القیامه پرز د قیامت ځکه پرهیزګار خلق به جنتونو کې وي او دوی به دوزخونو کې والله يرزق او الله رزق ورکي مَن یشاء چا د چې وغواړي بغیر حساب به حسابا فراخیرا واستل او دنګیرا واستل دا د الله صفت ده دغه صحابه چې ابتدا کې غریبانان ورستو الله پاک چې کم دی د لوی لوی زینو گورنران کړل کان الناس امه واحده ابو خلق یودلا د حضرت آدم علیه السلام اولاد ټول یو شان په توحید د الله قائمو د الله په وحدانیت باندې زمانه تیرې دو سره شیطان پکې مهنت کو د آدم علیه السلام زمانم لری لاړه نو خلقو کې قسمه قسم شرکیات پیدا شو د دین مبارک یو بل سره اختلاف پیدا شو نو دغه اختلاف د ختمولو د بارا الله پیغمبران راولېږي کان الناس امه واحده خلق یودلو په یو دینو بیا اختلاف وکړو فبعث الله النبیین
نورولېګل الله نبیان مبشرین زیر ورکونکي چې څوک د دین احکام اومني او عمل وکړي هغوی له زیر ورکوي د جنتونو ومنذرین او ير ورکونکي چې څوک دین نه قبلي یا به عمل نه کوي هغوی د پاره ير د آخرت د عذابونو وانزل معهم الكتاب او نازل کو الله د دې پیغمبرانو سره کتاب بالحق د پاره د حق په انصاف سره چې باغی کې د انصاف او د حق حکم موجود او پیغمبرانو د الله د حکم راوړو الله د خپل حکم راولېګا ليحكم بين الناس چې فیصلو کې بمینس د خلکو کې فيما اختلفوا فيه په هغه ځکه چې دوی په اختلاف کړي دي او د کتاب الله نوازح شي چې شرک او هغه کارونه چې د دین خلاف دي هغه نشتا او پیغمبر چې د الله کم حکم بیانوي دا حق ته پدې چې څوک پاتې شو هغه مؤمن دی ومختلف فيه او اختلاف نو کړي بده کې الا الذين اوتوه مگر هغه کسانو چې وته ورکړې شوی او دا یعنی يهود او نصارا او هغه خلک چې هغه ته د شریعت او د دین علم او پوهه او کتاب ورکړې شوی هغه اختلاف کړي او باوجود د دین چې حکم ورته معلوم او الله فرمایي من بعد ما جاءتهم البينات پس د هغه نه چې راغلي وي دوی د واضح دلیلونه د شریعت او ښکارا احکامات وتراغلي بیا هم اختلاف کړو او د اختلاف یو بنیادی ټکی اختلاف سوجن شیو بغیم بینهم د وجه د ضد نه بخپل مینس یو بل سره ضد نن سما فصلو کې اتیا یا د دین زیات په خبرو کې اختلافات دي هغه صرف د ضد د وجه نه یعنی هر سړی دا وایي چې زه د منم دی زما ولې نه مني کله خاندان اختلاف ته کله کور اختلاف ته کله کلی مشریدا که مثال طور سره سیاسی اختلاف ته که هر قسمه اختلاف دا هغه بنیادی ټکی دا دی چې زه د منم دی زما ولې نه مني هر سړی وي زما دی پیروي وکړي شي زه د مشر تسلیم کړی شم او چونکه بل دا خبره منی نه اختلاف دا غي نه جوړ ګینه اکثر خلکو ته دا معلومه ده چې دا ټکی د ثواب دی دا ټکی د ګناه ده خو چونکه انا پرستی زب بګینیم داسې وي دی خبره هر څه خراب کړي او عمدا روش د يهود او نصارا الله فرمای اغوی ته ورکړې شوی کتاب پس د اغه نه اختلاف کو چې هغه دلیلونه واضح حدیث راغلي پس د اغه نه اختلاف نو په دې بنیاد باندې د يهود او د نصارا او د لارینا مسلمانانو لزان بچکول پکار خپل انانیت لاندې ساتل پکاري کم سړی چې ځان الله د ټټ کی الله غ ضرور اوچتای او کم سړی چې ځان اوچت کی الله لاندې راورځي په دې بنیاد باندې چې سړی عاجزي اختیار کی رفعه الله بدی اوچتای دا فیصله ده نو کوشش دا پکار دی خاص کر خاندانی مسائلو کې عموما قتل شوی دی پلار د زوی سره دستو بغریبان دورونه یو ځای لوي شوی یو ځای تعلیم په معمولی خبره یو بل لذي ځنیول که یو وای چې دا مشر دی خیر زمانه یو کال مشر دی بس دا مشر دی خبره ختم اختلاف به پاتې نشي دا سي په هر ځای کې چې سړی پاتې کیږي په هر ځای کې د اختلاف نزان ساتل پکار دی او مسلمان لره حق قبل اول پکار دی چې هغه حق قبول کی د باطل نزان او ذاتی ځکه دې سرکشه يهود دې زه رسول چې خپل نبيانه قتل د انبيو د قتل مرتکب شو او انتهایی ذلیل او خوار شو په دې بنیاد باندې اختلافات ساتل دا انتهایی بدترین جرم دی او دا د يهودو خصلت فهد الله الذين امنوا نو هدایت کو الله کسانو ته چې ایمان وروړو لما اختلفوا فيه من الحق نحوی ترکیب لحاظ سرا دا ما دا الذی بمانه دا او من الحق دا ما دا پارا بیان دی موږ مانه دا سکو فهد الله الذين امنوا نو هدایت کو الله هغه کسانو ته چې ایمان وروړو لما اختلفوا فيه هغه خبره دا چې اختلاف کړو دوی په هغه کې من الحق چې هغه حق یعنی هغه د حق خبره هدایت الله او مؤمنانو ته چې دوی په حق کې اختلاف کړو الله د هغه حق هدایت او مؤمنانو ته باذنه په خپل حکم سره کم زړی چې ایمان لري مؤمنی الله نه هدایت طلب کوي الله وته هدایت کوي الله دې مونږ ټول ته کامل هدایت وکړي والله يهدي او الله هدایت کوي
من یشاء چاته چې غواړي الله چې چاته غواړي هغه ته هدایت کوي او قانون بیان کړی دی ويهدي الیه من ينيب الله هغه چاته هدایت کوي څوک چې الله ته رجوع کوي چې کوم سړی الله ته رجوع کوي الله وته هدایت کوي الی صراط مستقیم نه غلاردا صدق الله